ګرانو کتونکو د غم په یوه حجره کې ناست یو. حجره د چا د فاروق خان شیخو کوم چې د عوامي نیشنل پارټۍ ضلع 400 ستر سکتر دی، او د فاروق خان شیخو والده صاحبه د اختر په دغه مبارک ورځ باندې د دې دنیا نه سترګې پټې کړې او لاړله. د دوی والد صاحب هم د عرفې په ورځ باندې وفات شو. د الله پاک نظام ته ګوره چې یقینا بختور خلک وو. یو ډېره لویه جنازه وشوله او د فاروق خان خپل هم په غم خادی کې ډېر یو تکړه انسان، د سیاست نه بالاتر هر ځای ته ځان رسولی دی. همدغه وجه وه چې د اختر په ورځ ډېره غټه جنازه وه. نو نور حقه لار ده، د دې دنیا نه تګ دی، خو مور مور وي او د مور خپو کې وي جنت دی. نو دا کمی نه پوره کېږي، خو بیا خو مونږ ورته دعاګو یو. د ما چې څونه کتونکي دي د هغوی دپاره دعا اپیل کوو چې الله پاک جنتونه ورکړي. ډېر خلک رالل. فاروق خان څه وایې په دې مقابله؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الف خان ورور ستړی شکریا. بس بالکل د مور غم دا چې کوم دی نو دا نه ختمېدو والا غم دی، او بس الله دې زموږ مور وبخي، الله دې د ټولو مسلمانانو میندې پلاران ټول چې څونه خلک وفات شوي دي مشران هغې دې ټول وبخي. زه د ټولو د 400 د هر ځای د علاقې د خلکو شکریا ادا کوم چې هغې زما د مور غم کې شریک شو، هغې جنازه کې شریک شو، هغې دواګانو کې شریک شو. نو الله دې هغې ټولو سره خو کړي او الله دې د هغې چې کوم دی نو زندګي بختور کړي او الله دې ورته خیر پیښ کړي. د ټولو ډېره شکریا ادا کوو چې هغې موږ سره په دې غم کې ډېر زیات د زړه نه شرکت وکړو. لف خان وروره ستا شکریا ادا کوو، تا موږ سره ډېر زیات شرکت وکړو په دې غم کې. زموږ غم د خپلو ګڼو. ډېره شکریا، ډېره مننه. فاروق خان د مور کمی بیا په دومره کم عمرۍ کې د یو ډېر لوی پارټۍ دومره لوی عهده سپارل که نه، دې کې د مور د دعا ضرور اثر وي، خو بیا هم د چا چې میندې ژوندی وي څه میسج؟ بالکل جی الف خان وروره، هسې خو نه دي ویلې شوی چې د مور د خپو د لاندې جنت دی. څه به پکې وي چې الله وایي چې د مور د خپو لاندې جنت دی. اول خو پکار دی چې مونږ د خپلو میندو خدمت وکړو، ځکه چې کله وي نو ستا پروګرامونو کې مونږ کتلي دي چې د ډېرو اولاد نه داسې کارونه شوي دي چې خپلې میندې وژلي دي. داسې نافرمان اولاد خپلو میندو ته سپکې سپورې ویل عام خبرې دي. خو د خپل مور قدر پکار دی، د خپل مور خدمت پکار دی، ځکه چې د دنیاوي ترقي او د هغه جن ترقي دا د مور په دوا ده. الله تعالی وایي چې کوم دی چې زه درته داسې یو ځای وښیم چې په هغې کې خرچ کوئ دولت یادوم، چې دولت خرچ کوئ زما په لار کې خرچ کوئ، چې زه درته د خپل ځان نه ښه ځای وښیم هغه د مور پلار باندې خرچ کول دي. نو دې ټولو ته دا خواست دی چې په خپل مور پلار چې دلته زموږ په دې معاشره کې نن سبا دام ډېر زیات دي چې اولاد چې کوم دی نو خپل مور او پلار سرمایي ورسره ښه ډېري، خو چې کوم دی نو داسې کوتاهي ترې کېږي. نو د خپل مور پلار قدر پکار دی. او خامخا الف خان وروره د مور دوا سره چې کوم دی انسان رنګ کېږي. موږ د خپلو مشرانو نه اورېدلي دي، هغې د خپلو مشرانو نه اورېدلي، موږ داسې ډېر کتلي دي چې هغه د مور په دوا رنګ دي. نو بس الله دې د هر چا مور لري او د چا چې میندې وفات شوي دي الله دې ولې جنتونه ورکړي. آمین آمین. ګرانو کتونکو، فاروق خان شیخو ډېر په کم عمرۍ کې نن د یو ډېرې لوی پارټۍ په یو ډېره لوی او په ذمهواره څوکۍ باندې هم د دغه مور پلار دعا ده. مونږ ولې دعاګو یو چې الله پاک دې دوی له صبر ورکړي، ځکه چې د مور د غم چې کوم دی دا ډېره ګرانه ده. او وي چې کله دې مور لاړ شي نو بیا به ډېر احتیاط کوي، او چې مور دې په کور وي بس ګرځه هغې هغه دوا ډېر غټ اثر کوي. نو چې چا میندې ژوندی دي قدر یې وکړي، عزت یې وکړي، خدمت یې وکړي او بېعزتي یې مه کوئ. واقعي چې ډېرې داسې میندې مو لیدې چې بچو نه وېزاره دي، وي د کور یې نه روشړلم سره له نه راکوي، ښځه واخلي مور وغورځوي. مور خور رور دا رشته نه پیدا کېږي. د دې رشتې ډېر خیال وساتئ. دعا به کوو چې خدایه فاروق خان شیخو له د هغوی خاندان له صبر ورکړي او مورکۍ له الله پاک جنتونه ورکړي. نور بختوره ښځه وه، روژه پرې تېره شوله او دغه اخري اینډ و چې دغه نچوڼ وي، او په دغه نچوڼ کې مورکۍ دې دنیا نه لاړه. همدغه شانته دوی والد صاحب د عرفې په ورځ باندې وفات شوی. نو فاروق خان هم ډېر بختور انسان دی، د ډېر بختورو والدینو زوی دی. نو الله پاک دې دوی له نور مزید ترقي ورکړي او الله دې په د مور پلار دغه سایه چې کومه ده برقرار ساتي او په دغه غم کې موږ بھرپور شریک یو. الله پاک دې دوی له صبر ورکړي.